مولانا صاحب څنګه تاسو حقاني ته وګورئ؟ یاره مولانا صاحب زړه کې خو مې ډېره مخکې نه اراده وه او ارشد الله حقاني صاحب چې څومره د دې تعارف لږ ستاسو کوم دي او په دوه ډول صحیح ده څومره چې د اکوړه خټک کوم حقانیه مدرسه ده هدې چې کوم مطبخ دی او خوراک انتظام دی ماشاءالله ارشد مولوي صاحب په لاس کې دی او ټوله منډه ترنه خواري مې دوی کوي نو دوی رالل جي یو د ویزټ رالی موقع راکړه ما ته چې تاسو خامخا راشئ خو زما په زړه ډېر ارمان و چې دا دومره ماشاءالله په دې پوره دنیا کې یو اداره ده هغې ته وایي اکوړه خټک حقانیه مدرسه چې دا ولې مشهور ده په دې کې دننه څه دي خو چې رالم ماشاءالله ډېر عجیبه حالت دی جي لکه تاسو دلته راتلل او دلته تاسو په څه ټایمه څلور ګنټې وشو جي بلکل تاسو دلته څه محسوس کړي لکه 5,000 طلباو په منځ کې تاسو ودرېدل؟ نو محسوس مې دا کړی جي چې دا ټول نظام چې روان دی بس په عقل خو ګرانه ده به دومره به توی یم چې دا خبرې په عقل ګران دي دا لین دا نظام روانول یو ربط ضابطه په دې طلباو کې دوی ذهن سازي د دې معاشرې نوزي دا ټول ډاکټران دي د معاشرې هغه بیماري او قسم له ختموي او دا پوره نظام د خوراک انتظام داسې د دوی د ملاستې ناستې د باتروم د واشرومو دا پوره حساب کتاب دی زما خو یې په کله کله کار نه او تاسو ادارې چې کوم سټوډنټ دي طلبه کرام دي هغې په حاجت کې تاسو سلام نو زه خو به ته دا خبره کوم ماشاءالله چې یو اصل کې چې اداره کې تربیت وکړو چې هر څوک راځي هغې نه یو تربیت پتی نو ماشاءالله دا کم طلبه چې دي په دې کې زه یو تربیت نه ما یو عاجزي پکې نه ما یو الهیت پکې نه د الله سره یو تعلق دی نو زه خو نور خبر نشم کولی ماشاءالله ډېر عجیبه ماحول ماته میلاو شو په دې مدرسه کې الله مو راته خوشحاله کړي ناظم تاسو خو په سبق کې وایئ جنو الله خوشحاله الله خوشحاله الله خوشحاله